Bismillahirrahmanirrahim. I am Junaid, student of BSN. My today lecture is on blood pressure. څنګه چې تاسو ته د نوم نه معلومیږي چې two words دی، یو blood دی بل pressure. blood هر هغه فلویډ کوم چې زمونږ په باډي کې په ویسل کې فلو کوي دې ته ویلی شي blood، او pressure force per unit area. اوس د دغې blood کم pressure چې دی زمونږ په ویسل باندې دې ته څه ویلی شي blood pressure. definition ته مونږ راشو: the force of blood against the blood vessel while the heart is pumping. کله چې دا بلډ فلو کی دا ویسل دی زموږ په باډي کې، نو دا بلډ چې دی اگینسټ د دې ویسل څه پریشر اپلای کوي دې ته ویلی شي بلډ پریشر. نارملی چې دا مونږ مجر کو زیاتر یونټ د دې دی mmHg یا ملي میټر آف مرکري. اوس تاسو ته آلریډي پته دی چې زموږ د هارټ کار څه دی، هغه پمپینګ دی، هغه بلډ پمپ کوي اورال باډي ته. نو کله چې دی دا بلډ پمپ کی نو کم ایورټا یا کم میجر آرټري زموږ په باډي کې وي، په دې کې د دې د وجې نه پریشر راشي. هغه پریشر چې کله موږ مجر کو په اسانه دې ته څه ویلی شي بلډ پریشر ویلی شي. اوس نارمل بلډ پریشر چې دی هغه 120/80، نو کم اپر ریډینګ چې دی دې ته موږ سیسټولیک بلډ پریشر وایو، او لور چې کم دی هغې ته موږ څه وایو ډایسټولیک بلډ پریشر وایو. اوس سیسټولیک بلډ پریشر هغې ته ویلی شي چې کله زموږ هارټ څه کوي بلډ پمپ کی، په دغه ټایم کې چې موږ کم ریډینګ مجر کو دې ته څه ویلی شي هاي، هغې ته ویلی شي سیسټولیک بلډ پریشر. ډایسټولیک بلډ پریشر کله چې زموږ سره وینټریکل ریلیکس وي او دا پیل کیږي، په دې ټایم کې چې کم موږ پریشر مجر کو هغې ته څه ویلی شي ډایسټولیک بلډ پریشر. اوس د دې فیزیالوجي اینډ ریګولیشن به وي چې زموږ په باډي کې د دې ریګولیشن څوک کوي. نو دیر آر ټو مین میکانیزم فار د ریګولیشن اف بلډ پریشر. د بی پی د مینټین ساتلو لپاره زموږ په باډي کې دوه مین میکانیزم دي چې هغه په ذریعه داسې کیږي مینټین ساتلی کیږي. یو چې دی هغه دی شارټ ټرم میکانیزم، بل ته موږ وایو لانګ ټرم میکانیزم. په شارټ ټرم میکانیزم کې زموږ د بلډ ویسل ډایمیټر، هارټ ریټ او کنټریکټیلیټي کې چینجز راځي. په لانګ ټرم میکانیزم کې د بلډ والیوم چې دی هغه مینټین ساتلی کیږي. اوس شارټ ټرم میکانیزم څه دی؟ کله چې هم بی پی زموږ په باډي کې زموږ بلډ پریشر راکم شي، بیرو ریسپټر هغه ډیټیکټ کی، برین لا میسج ورکي، د برین نه ستاسو شي سمپیتھیټک نروس سیستم چې دی هغه اکټیویټ کی. نو پای کې د اډرینل گلینډ نه څه ریلیز کیږي اپینفرین، نار اپینفرین ریلیز کیږي، او هغه اپینفرین نار اپینفرین څه کی ستا کم کارډیک آوټپوټ چې دی هغه سیوا کی، پیریپرل وزل چې کم ویسل دی هغه دله کنټریکټ کی. نو ستا بی پی څه شي هغه سیوا شي، هوموسټیټک بیلنس راشي. اوس لانګ ټرم بی پی ریګولیشن څنګه کیږي زموږ په باډي کې د لانګ ټرم دپاره؟ کله چې هم دغه بلډ پریشر ډیکریز شي، کم شي، دغه شان هغه د امپلس هغه میکانیزم وشي، د کډني نه څه ریلیز کیږي رینین په دې ټایم کې ریلیز کیږي. د دې کډني نه رینین ریلیز شي، او د رینین کار څه دی؟ هغه کم انجوټنسنوجین هغه څه ته کنورټ کی انجوټنسن 1 ته. اوس انجوټنسنوجین چې دی دا د لیور نه ریلیز کیږي په بلډ پلازما کې، نو دا کم رینین چې دی ولګي دغه انجوټنسنوجین چې دی هغه څه ته کنورټ کی انجوټنسن 1 ته. اوس په دغه ټایم کې زموږ د لنګز نه یو انزایم ریلیز کیږي، هغې ته موږ وایو انجوټنسن کنورټینګ انزایم. د هغې کار څه دی؟ هغه دغه انجوټنسن 1 چې دی دا څه ته کنورټ کوي انجوټنسن 2 ته. او انجوټنسن 2 بیا ستا په باډي کې څه شی سټیمولیټ کوي؟ انټي ډایورټیک هارمون الډوسټران، او ستا ترس چې دی هغه سټیمولیټ کوي. کله چې د ای ډي ایچ سیکریشن سیوا شي نو زموږ باډي کې واټر ریټینشن راځي. الډوسټران سیکریشن چې کله سیوا شي د سوډیم ابزابشن سیوا شي، او ترس چې سټیمولیټ شي نو الریډي موږ د بار نه ډرنک کوو واټر سیوا واخلو، د واټر انټیک څه کوو یا د فلویډ انټیک سیوا کوو. نو د دې سره ستا څه کیږي د بلډ کم والیوم چې دی هغه سیوا شي. د دې سره سره د دې رینین د ریلیز سره سره کډني څه کیږي اریتروپویټین چې دي د دې پروډکشن وکړي، دا هم سیکریټ کی چې د هغې سره څه کیږي بلډ سیل پرمیشن آر بی سی پرمیشن سیوا وشي، نو د بلډ هغه والیوم سیوا شي. دې کم میکانیزم چې دی دا لانګ ټرم دې ته موږ راست میکانیزم وایو. او هر څومره چې د میډیکل فیلډ سره ریلیټ کسان دي هغو له پکار ده چې خامخا په دې باندې ځان پوه کړي. انشاءالله په کمینګ لیکچر کې به موږ په هایپرټینشن خبره کوو، بیا د هغې سټیجز چې هغه څو سټیجز دي او د هغې د ټریټمنټ، بل د دې کازز به موږ وایو چې بی پی
د څه د وجې نه سیوا کېږي؟